السميع العليم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. دو إياك نستعين جمله عطف تا په مخکې جمله باندې چې إياك نعبد. دلته دا دوباره إياك راوړلو کې څه فائدہ ده؟ که داسې الله فرمایلی وی چې إياك نعبد ونستعين نو اما نه ټیک وه. نو دې کې فائدہ دا ده چې څنګه عبادت تخصیص د الله پورې دی، یعنی عبادت الله پورې خاص دی، نو دا شان مدد غختل دا هم الله پورې خاص دی. بیا بچا دا وهم کولو که چته إياک لفظ دوباره د نستعين سره نوې ذکر شوی چې یره دا عبادت خو بخاص الله د پاره، خو امداد به د الله نه علاوه د بل چا نه غوښتل جایز وي، چا به دا وهم کولو. نو دفع د وهم د پاره الله دا ذکر که چې إياک نستعين. بیا نستعين ماندار چې یا الله خاص تانه امداد غواړو. نستعين دا دعون نه ماخوذ دی. عون عون امداد ته والله في عون العبد وتعاونوا على البر والتقوى. او باب استفعال ته وړېدلی دی د څه دپاره؟ د طلب د امداد دپاره. نو خاص تانه امداد غواړو. بیا د نستعين دپاره هغه مفعول به هغه حذف دی، یعنی نشته، ذکر نه دی. تاسو به کتابونو کې رستو راشي چې کله مفعول به حذف کېږي د څه دپاره؟ د تعمیم دپاره. معنی دا ده چې إياک نستعين یا الله موږ تانه امداد غواړو فی جمیع الاحوال، تمام حالتونو کې. یا دا مخکې چونکې عبادت ذکر شو نو معنی دا ده چې وإياک نستعين یا الله خاص تانه امداد غواړو په عبادت ادا کولو کې. دلته قرینه ده ښه، نستعين دپاره مفعول به حذف شوی دی. کم شی دی؟ نو عبادت ادا کول. قرینه پسې ده دا نعبدو. د الله نه امداد طلب کول دا هم عبادت ته. بیا سوال پیدا کیږي چې إياک نعبدو کې کله مونږ دا ویل چې الله خاص ته بندگی کوو، د امداد خو به کې داخل شون. د الله نه مدد غوښتل دا هم بندگی ده. دوباره ولی ذکر که، یعنی دا کلمه ولی ذکر که د نعبدو نه پس وإياک نستعين؟ د هغې وجه دا ده چې عبادت عام دی او استعانت دا خاص دی. دې ته ویل کېږي ذکر د تخصیص بعد التعمیم. یو خاص شی ذکر کول پس د عام نه. عبادت ډېر شیونه د شاملو، یو به کې استعانت. عبادت عام شي، استعانت خاص دی. دویم وجه دا وه چې کله موږ تاسو دا ویل چې إياک نعبد موږ د الله بندگی کوو، نو ممکن نه چې د انسان په ذهن کې په زړه کې څه غرور او تکبر پیدا شي چې بس د الله بنده یم، د الله بندگی کوم. نو الله فرمایل نه، ما ته محتاج یم.
نو وسبدا مې چې الله ستا بندگی کوم خو به دې بندگی کې ستا محتاج یم چې غرور او تکبر پیدا نشي. بل ردی بشان فائدہ دا ایاک نعبد معنا را چې الله مونږ خاص تا بندگی کوو. نو دلته ردو په شرک فی العبادت باندې څه مطلب یعنی ستا په د عبادت کې مونږ بل څوک نه شریکو او په ایاک نستعین کې اشاره و دې خبره تا چې په دې عبادت کې مونږ ستا محتاج یو تر سره امدادونه کې کنه او ستا توفیق را سره شامل حال نه د عبادت مونږ نشو کولای نو ته مونږ د عبادت توفیق امرا کا. دیرو جن حدیث کې مرাজি نبی صلی الله علیه وسلم ثابته دعا خود له واشه دا وایا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التم د عبادت کولو د پاره د الله نه مدد طلب کولای شي. اللهم اعني یا الله زما امداد وکا پس مان على ذکرک استا په یاد و شکرک او استا په شکر و حسن عبادتک او استا په خسته بندګي باندې. نو دلته دا معنا را چې یا کنا عبد الله مست بندګي کو او یا کنا نستعين په دې بندګي کې مونږ ته محتاج یو. بنستعين چې الله فرمایلو نو لکه څنګه چې عون نصرت ته ویل کېږي کنه دا مدد ته ویل کېږي دا شان نصرت دبارا دا مدد دبارا نصرت لفظ میں استعمالېږي. نستعين لفظ ذکر ک او نصرت لفظ ذکر نه ک نصر ماده ذکر نه ک دا ولي جواب دا دی چې نستعين چې دی کنه دا عام مدد ته ویل کېږي عام مدد غوښتو ته او نون سواد را دا ماده چې کوم ذکر شي کنه نو التا هغه مدد مرادي چې د دشمن په مقابله کې یدي چا مقابل کې دا سوایا یا هغه مدد مرادي چې هغه د اسباب په درجه کې مستب داسې اسباب ماته مهیا کا د غلبي والا اسباب وین استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. نو دا استعانت عام دی او هغه خاص نو عام ذکر کا هر عام هغه خاص لره شامل ګوره. په دې آیت کې یو بل فائدہ هم ده هغه دا شرط دی په دې اول جمله کې په جبریو باندې ایاک نعبد جبریو وی چې انسان هغه مجبور محض دی هیڅ یو عمل په خپل نشي کولای. نو قرآن وی ایاک نعبد یا الله مستبندګي کو نو او په دې دویمه جمله کې رد په قدریو باندې دی وضاحت ان شاء الله رسول شي بیا عقیده وی چې انسان دا مستقل په خپل افعالو محتاج نه ده. نو یا که نستعين کې باغی باندې رد ده چې نه ویا که نستعين موږ به د افعالو کې به د عبادتو کې الله ته محتاج یو. په اول جمله کې په جبریو باندې رد ده په دویمه کې په قدریو باندې. د یا که نستعين ذکر کول پس د ایاک نعبدونه دغه یو فائدہ دام ده چې کله ته عبادتو کې د الله به بداغه نه بعد د الله نه دعا غواړي. نستعين کې د دعا معنی پرته ده دعا نصرت توفیق استغاثه او عون دا ټول داسې الفاظ چې د مقصد په لحاظ سره یو شی دی مقصد په لحاظ سره الله دې ما توفیق راکړي الله نه امداد غواړم الله دې زموږ مددگار شي دا ټول د مقصد په لحاظ سره یو شی دی. نستعين کې د دعا معنی پرته را
دا ولې ذکر کې پس یا کنا عبادونه ځکه چې عبادت وکي نو بیا د الله نه دعا مغواړه. او دا زموږ تاسو شریعت موږ ته وایي چې د فرض مانځنه پس د الله نه سوال وکي قبليږي. اجدا خبره هغه کې به د ځان طریقې نه جوړو هيئت اجتماعي به بګینی یا روزه چې نه ولې د ماقام ټیم کې دعا غواړي الله قبلای شپې تهجد وکي اخیری ټیم شي سحر نو بیا د الله نه بخنه غواړي وبالاسحار هم یستغفرون. نو بل اشاره به کې دا هم ده چې مهنت پم کې عبادت او د الله نه دعا مغواړي. صرف مهنت باندې اعتماد کول ام خنه ده او صرف په دعا باندې اعتماد کول چې مهنت وسره نه نو ام خنه ده. دواړه کار به کې یا کنا عبادت کې مهنت ته اشاره ده او یا کنا نستعين کې دعا ته اشاره ده. بل دې سوال له چې دې کوم دا سوچ یا کنا عبادت یا الله مون خالص تا بندگی کو و یا کنا نستعين او خالص تا نه امداد غواړو. نو ډېر کړه ته موږ د خلکو نه امداد غواړو لکه قران خپل وی وینستان سروکم فی الدین فعلیکم النص سلطان امداد غواړي په تامه لازم دي چې دا امداد وکړي. نو څوک چې غواړي نو بیا د دې سمانه شو چې هغه وی یا کنا نستعين یا چې امداد غواړم تا نه چالکه مالګي وبر وړه یا قران کې راځي فاعینونی بقوه یا عمدغه آیات و انستان سروکم فی الدین او فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه د سیتونه قران کې شته چې وایي کې دې خبره ذکر لري چې یو تن د بل تن نه امداد غواړي. جواب دار چې مدد غوښتل د دوه قسمه دي. یو د اسباب لاندې دي ما تحت الاسباب چې وته وي دا جایز دي لکه ته په دې باندې قادر چې تمال اوبر وړي نه کته نه غواړم د اسباب لاندې نو صحیح ده. او یو هغه امداد دی چې هغه ما فوق الاسباب دي د اسباب نه پورته نستا په اختیار کې نشته او تا د زوی مال زوی راکا مال بچی راکا مال صحت راکا نو دا بیا شرک دی. ګوره دا مونږ چې وایو یا که نستعین یا الله خاص تا نه امداد غواړو من هغه امداد هغې کې ته خاص یې چې هغه د عام خلکو په اختیار کې نشته. اگر چې بهتره خبره دام ده یو حدیث کې راځي اذا سألت کله چې ته سوال کې نو د الله نه سوال وکړه وایذا استعنت فاستعن بالله او چې امداد غواړي د الله نه غواړه. مطلب دې وړو خبرو کې هم کوشش کوه چې بل چاته محتاج نشي بس ټول اعتماد په الله باندې کوه خپل کارونه په خپل کوه. بیو بل فائدہ ده قرآن وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا نستعین ماده چې کله ذکر کیږي نو کله حرف جر سره یعنی دې بسله کې حرف جر راځي متعدی کیږي په حرف جر سره لکه دا حدیث شمه ویلي فاستعن بالله یا موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویلو استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده او کله بغیر د حرف جر ناراضي دغه فرق سره نو کله چې دا متعدی کیږي په حرف جر سره لکه استعینوا بالله فاستعن بالله نو الته معنا دا وی چې تاسو د الله نه امداد طلب کړئ خو وسیله وته نه صحیح نه کومونه وسیله کې الله ته د الله نومونه وسیله کوي دا معنا ده. او چې کله مطلق ذکر شي یعنی بغیر د حرف جر نه لکه دلته ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دلته به کې عام معنا مراد وي که نور نیک اعمال وسیله کې او کنه وسیله کې دا معنا به کې مراد ده. ما به خبر تاسو پېښ شو چې کله استعینوا بالله فاستعن بالله دینه پس حرف جر راغی دلته مراد سي الله ته نیک عملونه وسیله کې او د الله نه امداد طلب کوي. او ایاک نعبد و ایاک نستعین کې معنا عام پرته را معنی کنه نیک عمل الله ته وسیله کې او کنه وسیله کې ډایرکټ نه امداد غواړي دا فرق دی پکې. سبحانك اللهم وبحمدك.